कातिल कौन है? जिंदा है डॉक्टर, महविश का कातिल। د کوهاټ ضلعي هډکوارټر هسپتال کې د لیډي ډاکټر مهوش ته ایمرجنسي ډیوټي پوره کولو نه پس کور ته په واپسې باندې نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه د کوهاټ کې ډیر ډبل روډ باندې مخې ته راغلی دی. بلخوا مقامي ذرایع دا هم وایي چې په هسپتال کې چک په دوران مقتول لیډي ډاکټر مهوش یو تن سره په هسپتال کې تلخ کلامي هم شوی دی. هم دغه تن د لیډي ډاکټر مهوش مبینه قاتل دی. بلخوا د پیښې خلاف ینګ ډاکټر اسوسییشن، ملګري ډاکټران او د خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکریټري محمد شهزاد دغه بزدلانه وژنې کلکه غندنه هم کړې دی. بلخوا ینګ ډاکټر اسوسییشن احتجاج هم پیل کړی دی او کیډې هسپتال ته تالې هم اچولې دي او دا هم اعلان کړی دی چې تر دې پورې به هسپتال بند وي چې تر څو د لیډي ډاکټر مهوش ملزمان نه وي گرفتار شوي. بلخوا دوی پولیسو ته 40 غنټې ټایم هم ورکړی شوی دی. که په 40 غنټو کې د لیډي ډاکټر مهوش ملزمان گرفتار نه کړلی شو نو پوره کوهاټ کې بلکې په ټولې صوبې کې به احتجاج کولی شي او په سرکاري هسپتالونو کې کار کولو نه بایکاټ به هم کولی شي. د کوهاټ پولیسو دوی ته دا باور ورکړی دی چې ملزمان نیولو لپاره موږ پلټنې هم پیل کړي دي. زه راټولو نه ضروري دا خبره کوم چې دې ځای کې ډبلیو ایم او ناسته ده، فیمیل ډاکټره ده، دا د هغې کار دی چې اټنډنټ ته به وایي چې ته بهر وځه، که دا د دې پولیسانو کار دی. موږ د حکومت نه ریکویسټ کوو چې دا څونه پولیسان چې دي دوی ټول د دې خپله ډیوټي وپېژني. دلته وایي ما اټ از رایټ چې تا سره په لاس کې ټوپک دی، زه خو دنه په دې لاره نشم تللی، داسې راته ګورې ته وایي دهشتګرد روان یم، تا نه دا داسې نشه یي سړی دلته راننوته سینګه او بیا زه دې تاریان یم چې ته دلته ډاکټرې سره جنګ وکړو او بیا روغ ووتو، په ده باندې دواړه خپې نه دي ماتې. کوهاټ پولیس! کوهاټ پولیس!